حضرت فرمایي چې کان الموتى یعتون فی شهر رمضان، چې کله روژې میاشت راشي هر شپې باندې د مردگان مرحومین راځي خونو ته، فیقفون دا ودریږي بامو باندې دیوالو سه دا راځي خوني کې ودریږي، وینادي کل واحد منهم بصوت حزین باکیا، دا ژړا سره هر یو هغه مرحوم ژړا کې بصوت حزین غمناک اواز کې دا غږونه کوي، چې یا اهلا یا ولدا یا قرابتا، وای ما اهل خیلخانی، وای ما خپلوانو، وای ما زمانو، غا کوي ته اعتفوا علینا بشیء یرحمکم الله، تاسو باندې خدای رحم وکړه، مو باندې لږ تاسو څه رحم وکوي، مو مردگان شو یو برزخ زندگی کیو، لږ مو باندې رحم وکوي، واذکرونا ولا تنسونا، تاسو مو ذکر کوي، تاسو مو مطعم کې ذکر کوي، تاسو مو فاتحه ته ذکر کوي، 100 روپۍ 1.5 روپۍ ورکه فاتحه مو پسې وکړه، 15 روپۍ ورکه صدقه چوته مو پسې صدقه وروسته، واذکرونا ذکر مو کوي، ولا تنسونا مو ما پویراوي دعاونا، ورحموا علینا و علی غربتنا، مو باندې رحم وکوي، مو غربت تنهه باندې رحم وکوي، فإن قد بقینا فی سجن ضیق، مو ډېر تنګ جیل کې د زندگی کوو، برزخ طرف ته اشاره دی، ډېر تنګ شوي یو، وغم طویل و شده، مو ډېر زیات غم، مو ډېر طویل درد و آه کې مبتلا یو، فرحمونا فلا تبخلوا بالدعاء والصدق لنا، صدقت لنا، تاسو دعا کې بخل ما کوئ، مو ته دعا وکوئ، او صدقې مو پسې ویر کوئ، اوس ډېر ښکلې جمله یې لعل الله یرحمنا قبل ان تکون مثلنا، دینه مخکې څه بیا تاسو مو په شانته شوئ، دینه مخکې تاسو مو باندې رحم وکوئ، تاسو بیا مو په شانته کېږئ، برزخ ته به څوی تاسو ټوله زه اچھا کی چا وحسرتا قد كنا قادرین مثل ما انتم قادرون، لکه څنګه تاسو قدرت لروي اوس پیسې در سره شته دی ورکوای شوي ځان ته ورکوای شو مرحوم ته ورکوای شو انداشه موږ قدرت وي دا قد كنا قادرین موږ انداشه قدرتمند وو خا پیسې سره و هر شاعر سره لکه څنګه تاسو اوس قدرتمند وي، فیا عباد الله اسمعوا کلامنا ولا تنسونا، یم خبري واوروي دا بار بار اوري دي کوي غونه مو ما بویروي، فإنكم ستعلمون غدا، سبب بیا تاسو ته پاته ولګيږي، فإن الفضول التي في أيديكم كانت في أيدينا، دا اضافي شونه دا پیسې یو خدای څه ضرورت وي ته د خونی کې استعمال کی هغه نه بغیر ته گزاره نه کیږي، اما هغه نه علاوه اضافي پیسې اضافي شونه هر چا سنن سباشتا، فإن الفضول التي في أيديكم كانت في أيدينا، دا ایمولاس کې وانداشه لکه نن تاسو سره بانک بیلنس دي پیسې دي دا شی مو سره یاب، فكنا لا ننفق في طاعة الله، ایمو غلطی دا و چې مو دا پیسې د خدای اطاعت کې نه کی خرج، ومنعنا عن الحق، حق منکو ادا، صدقه ده، خمس ده، زکات ده، حق منکو ادا، فصار وبالا علينا، اندا پیسې مو د پاره وبالی جان جوړ شولو، اندا مو د پاره اوس مصیبت جوړ شولو، ومنفعه لغیرنا، مون لا نور منفعت حاصل کو، زمان منفعت نه حاصلې ورینو ته موزمکی چې د دنیا ورسېدل مزید اوس وغه ورني کوي منفعت او ګاټي دا غاونه خلی موتا وبالی جان جوړ شولو، اعتفوا علينا بدرهم، یو درهم چې تاویر کوي مو پسې، او رغیف یو نغان چې تاویر کوي، او کسرت بکسره یو د نغنی وا ټوکړاوی نه نوی او چې تاویر کوي مو پسې، دی هاته هغه مجبور دي نن برزخ زندگی کی دومره نغن ټوکړې پسې به سبا ته ز غږونه کوم خلخانی ته انده روزې میاشته به مړ بو رڅو خونه ته څو خلخانی دومره نغن دی وا ټوکړا یو زړې مو پسې ویر کوي، خپو یایو یو خدای شو کنه ته مو تاسو بچو ته ویل او بچو مو سبا کنه ویل تبوش ول واغه دی وکسا مو به انجینیر جوړ شي مو به ډاکټرون جوړ شي مو به دا جوړ شي مو سبا کنه ویل ته خو مکاده زمانو ته څه یو بیا وی اوس مو پوی ته یار مو پوی ته سبا د مړکی و انده شه دا ګونه بیا کو بیا نه پیګو بیا نه تو او بکثرتین یو نه غان یما مړې نه زړې ویلی نه وی دا وی کوئی ثم ينادون، بس اخیری جمله بیا دغه غونه کی ما اسرا ما تبكون على انفسكم، یاد وساتوي واریز به دسی راشي چې تاسو خپل نفس باندې ډیر وژاړوي، خو هیڅ فائدہ به نه دی کوي دا ژړا بیا لکه څنګه موته اوس فائدہ نه کوي ژړا، لہذا ار وړي چې باندې راځي مرحومین حق ادا کوي،
ورکوي اوسې پیسې ورکوي صدقات ورکوي خصوصا مور پلار پسې ما ته ویله بیا هغه نه بعد اتا توبه قبلېږي دغې میاشتې کې بس عزیزان کرامي لہذا څنګه د څه وکړ نن سبب تاسو انداسې کېږي که پلار عزت ته وکړو سبب بچای ته عزت کوي که پلار د وویلو خوني نه دوسي وبسلو سبب انداسې بچای بیا ته خوني نه وبسي که پلار پسې د نن صدقات ورکړه سبب انداسې بچای ته صدقات ورکوي که بیا د پلار پرېښللو هېڅ داسې نه وکړله خپل پیسو کې خپل ګاډو کې مشغول شوی دنیا لذاتو کې ډوب شوی یاد وساتئ وارث به ته به انداسې مجبور وي بیا به زمن تا پسې هېڅ نه ورکوي بس عزیزان کرامي